بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 75 نمبر درس دی. شروط صحت التیمم دغه بحث شروع په دې کې مونږ اول یعنی د تیمم د صحیح کېدو شرطونه، شروط د شرط جمع ده او صحت صحیح کېدلو ته وایي او تیمم ته وایي. نو د تیمم د صحیح کېدلو شرطونه، شروط مضاف دی، صحت چې دی دا د دې شروط دپاره مضاف الیه دی او د تیمم دپاره بیا مضاف دی. نو د صحت ته مونږ مضاف الیه مضاف وایو او دا تیمم چې دی دا مضاف الیه دی. نو مونږ به اول د ټولو نه آخري مضاف الیه نه ترجمه شروع کړو، د الټا نه به ترجمه شروع کړو. د تیمم د صحیح کېدو شرطونه، د تیمم د صحیح کېدو شرطونه. نو د دې کې یو شرط مونږ ویلو چې یاره نیت د تیمم دپاره به نیت دا شرط دی چې یاره که نیت دې نه کړی او تیمم کې نو دا ستا دا تیمم ټیک نه دی. او دغه شانتې اوس وایي چې یاره د کم کم عبادتونو لپاره تیمم کولی شي، په هغه تیمم باندې بیا ته هغه عبادت هم کولی شي او نور عبادتونه هم پرې کولی شي. نو هغه بحث شروع وکذا کذا معنا د دغه شان، کذا معنا د دغه شان. لو که چېرته تیمم وکړو بنیت د نیت سره دا با جاره چې دی د دې دلته کې مونږ معنا وکړه په نیت الاذان د اذان چې د اذان په نیت دغه شان وایي که چېرته چا د اذان په نیت باندې تیمم وکړو چې یاره په دې تیمم زه تیمم کوم چې اذان پرې وکړم، او معنا ده یا الاقامت د اقامت په نیت باندې چا تیمم وکړو چې چا د اذان دپاره تیمم وکړو یا د اقامت دپاره. اذان چې دی هغه د اذان ټول خلک اوري جومات کې چې اذان کېږي د مونځ دپاره، دغې ته اذان وایي. او چې بیا کله جمع ودرېږي که نه اقامت ودرېدلو ته وایي. نو د جمع ودرېدلو نه یعنې چې څنګه صفونه ودرېږي امام پسې شاته یو بل کس ودرېږي هغه مقه د اذان الفاظ وایي، صرف قد قامت الصلاه ورسره اخره کې وایي. د الله اکبر نه مخکې قد قامت الصلاه وایي، نو هغې ته اقامت وایي. ټیک شوه. نو یا د اقامت په نیت باندې چا تیمم وکړو یا چا د اذان په نیت باندې تیمم وکړو یا د اقامت په نیت باندې تیمم وکړو، نو وایي لا تصحو نه صحیح کېږي صلاته د دغې کس دا چې چا تیمم کړی د اذان یا د اقامت دپاره د ده مونځ نه صحیح کېږي بهذا تیمم په دې تیمم باندې. یعنی چې کم تیمم تا د اذان دپاره وکړو یا د اقامت دپاره وکړو نو په دغه تیمم باندې ته ستا مونځ نه کېږي. ولې وجه سره چې دا تیمم اصلي عبادت نه دی، دا د اذان یا اقامت دا اصلي عبادت نه دی، اصلي عبادت خو مونځ دی. ټیک شوه. مونځ داسې عبادت دی چې هغه بغیر د اودسه نه کېږي. تیمم د اذان اقامت داسې دی چې دا بغیر د اودس هم کولی شي او مونځ بغیر د اودس نه کېږي. نو چې کم څیز بغیر د اودس هم کېدی شي نو ته د هغه لپاره تیمم کې نو په هغه تیمم باندې به بیا ته ستا مونځ نه کېږي. نو لا تصحو نه صحیح کېږي صلاته د دغې کس مونځ بهذا تیمم په دې تیمم باندې. هذا سره چې کوم با جاره ده د دې معنا ده په ما معنا دلته وکړه په هذا دې التیمم تیمم باندې. په دې تیمم باندې د هغه سړي مونځ نه صحیح کېږي کوم تیمم چې د اقامت او د اذان لپاره وشي. ټیک شوه. کذا دغه شان لو تیمم که تیمم وکړو بنیت الاذان د اذان په نیت او اقامت یا د اقامت په نیت، د اقامت په نیت یا د اذان په نیت چې څوک تیمم وکړي نو وایي لا تصحو نه صحیح کېږي صلاته د دغې کس مونځ بهذا تیمم په دې تیمم باندې. کم تیمم چې د اذان یا د اقامت دپاره کړی دی په هغه تیمم ستا مونځ نه کېږي. وجه څه ده چې اذان او اقامت دا اصلي عبادت نه دی، مقصدي عبادت دا نه دی. ځکه چې اصلي عبادت مونځ دی. مونځ داسې عبادت دی چې ضروري هم دی، فرض هم دی او بغیر د اودسه نه کېږي. فرض هم دی مونځ بغیر د اودسه نه کېږي. نو چې یو عبادت فرض وي او بغیر د اودسه نه کېږي نو ته چې هغه فرضي عبادت دپاره کوم تیمم وکړي که نه نو په دغه تیمم باندې ته هر څه کولی شي. خو چې یو عبادت فرض نه دی او بغیر د اودس هم کېدی شي نو که ته دغه عبادت له چې فرض نه دی دله تیمم وکړي که نه نو په دغه تیمم بیا ستا فرض عبادت نه کېږي. ځکه اذان او اقامت خو فرض نه دی، اذان او اقامت فرض نه دی او بغیر د اودس هم کېږي، بغیر د اودس هم کېدی شي. ټیک شوه. نو دواړه خبرې، یو فرض هم نه دی بغیر د اودس هم کېږي، نو دواړه خبرې پکې موجودې شوې. اوس پته داسې وکړي که دې تیمم وکړي چې یاره زه په دې باندې د اذان یا اقامت کوم، فرض خو نه دی خو اذان یا اقامت پې کومه،
په دې تیمم باندې، نو ستا په دې تیمم باندې بیا ستا فرضي عبادت نه کېږي، ځکه اقامت او اذان خو فرض نه دی که نه. نو چې یو عبادت فرض نه دی او ته ورله تیمم وکړي، عبادت فرض نه دی او ته ورله تیمم وکړي، نو په دغه تیمم باندې ستا بیا فرض نه کېږي، ځکه تا خو د فرض عبادت دپاره تیمم نه دی کړی که نه، تا خو د اقامت یا د اذان دپاره کړی دی چې هغه فرض نه دی. نو دغه خبره کوي. نو که چېرته چا د اذان یا د اقامت په نیت تیمم وکړو، نو لا تصح صلاته، د هغه مونځ نه صحیح کېږي بهذا تیمم، په دې تیمم باندې. لأن ځکه چې اذان والاقامت او اقامت لیسا دواړه نه دي. لیسا معنا نه دی، لیسا دواړه نه دي. بعبادت مقصودة، یعنی بعبادت عبادت او مقصودة مقصدی، یعنی اصلی عبادت فرضی عبادت نه دی. بعبادت مقصودة مقصدی عبادت نه دی، نه اقامت فرض عبادت دی او نه اذان فرض عبادت دی. ٹھیک شو؟ دواړه فرض عبادت نه دي فی ذاتهما، په خپل ذات سره، یعنی په خپل ذات سره، په خپل ذات کې. په خپل ذات کې مطلب دا دی د دې فا جاره معنا ده کې په خپل ذات کې مقصدی عبادت نه دی، یعنی مطلب دا دی چې دا ذاتی فرضي عبادت نه دی، دا اذان او اقامت ذاتی فرضي عبادت نه دی. نو ته چې د دې لپاره کوم تیمم وکړې، په هغه تیمم ته مونځ نشي کولی. وکذا او دغه شان لو تیمم که چا تیمم وکړو بنیت، په دې نیت تلاوت القرآن چې تلاوت پې وکړو، یعنی چا د تلاوت په نیت باندې تیمم وکړو، وهو او هغه چې تلاوت کوونکی، وهو او حال دا دی چې هغه کس هغه تلاوت کوونکی محدث معنا د ناپاکو او کوم څنګه ناپاکه، حدثن داسې ناپاکي اصغره چې وړه وه. نو وړه ناپاکي څه ته وایي؟ بې اودسه. یو خو چې په انسان غسل واجب شوی، نو هغې ته حدث اکبر وایي، او یو حدث اصغر معنا ده چې ورکوټ اودس، یعنی چې د چا اودس نه وي هغې ته حدث اصغر وایي، او حدث اکبر چې هغې به انسان باندې غسل فرض شوی. نو یو کس ته لو تیمم، وکذا او دغه شان لو تیمم که چېرته تیمم وکړو بنیت تلاوت القرآن، د تلاوت په نیت که چا تیمم وکړو، وهو او دغه تیمم کوونکې محدث ناپاکه و، حدثن اصغره یعنی ورکوټې ناپاکي، حدثن داسې ناپاکي اصغره چې وړی. نو وړه ناپاکۍ نه مراد بې اودسه دی، وړه ناپاکي یعنی چې بې اودسه وي. دا تلاوت کوونکی بې اودسه او د تلاوت په نیت باندې دغه وکړو تیمم وکړو، نو وایي لا تصح بهذا التیمم، نو وایي نه صحیح کېږي په دې تیمم سره نور عبادتونه، یعنی منځ وغیره پې نه صحیح کېږي. لأن التلاوت ځکه چې تلاوت، لأن معنا ده ځکه چې التلاوت تلاوت، وإن كانت اگرچه عبادتا مقصودتا، اگرچه مقصدی عبادت دی، چې دا مقصدی عبادت دی، یعنی دا خو اصلی عبادت دی، ولكنها لیکن دغه تصح صحیح کېږي بدون الوضوء بغیر د اودس نه، یعنی ولكن لیکن ها معنا ده دا تلاوت دا ها چې ده که نه دا د تلاوت ته راجع ده، د لکن سره چې کومه ها ده دا یوه ها، نو دا د تلاوت ته راجع ده چې تلاوت تصح صحیح کېږي بدون الوضوء بغیر د اودسه. انسان دی قرآن له ګوتې مه وړه که نه، د قرآن حافظ یې ته ځان سره تلاوت کوه، که اودس دې وي او که اودس دې نه وي، خو شرط دا دی چې ته حدث اصغر کې وي، یعنی مطلب دا دی چې بې اودسه یې، غسل کې نه یي. که یو انسان په غسل کې یو انسان باندې غسل فرض شوی وي، یا داسې زنانه وي چې هغه حیض یا نفاس وي د هغې، نو هغه په تلاوت په یاد په دغه هم نشي کولی، زباني هم نشي کولی، په یاده باندې تلاوت نشي کولی. که یو انسان باندې غسل اورېدلي یا یو داسې زنانه وي چې حیض یا نفاس وي، نو هغه په یعنی تلاوت نشي کولی په ژبه باندې، قرآن نه خو ګوتې نشي وړی، خو چې کوم ورته یاد دی نو هغه هم نشي کولی. خو چې د چا اودس نه وي، صرف اودس نه وي، بې اودسه وي او هغه د قرآن حافظ دی، نو بغیر د اودس هم تلاوت کېدی شي. نو ګوره چې په یو څیز کې دواړه خبرې موجودې شي، چې مقصدي عبادت هم تلاوت خو مقصدي عبادت دی، خو بغیر د اودس هم کېدی شي. نو دا یو شرط پکې نشته، چې دوه شرطونه پکې وي، نو د هغه لپاره چې تیمم وشي، په هغه تیمم ته هر عبادت بیا کولی شي، چې مقصدي عبادت هم وي او بغیر د اودسه کېدی هم نشي.
مقصدی عبادت هم دی او بغیر د اودس هم نشي کېدی نو ته چې دغه مقصدی عبادت دپاره کوم تیمم وکړې په دغه تیمم ستا مونځ هم کېږي ټیک شوه نو اوس خو تلاوت مقصدی عبادت دی خو دا دویم شرط پکې نشته بغیر د اودسه تلاوت کولی شي په قرآن پاک کې نه په یاده باندې په یاده بغیر د اودسه تلاوت کولی شي نو اوس دا یو شرط پکې نشته یو شرط خو شته چې مقصدی عبادت دی او دا دویم شرط نشته دی چې یاره بغیر د اودسه یې نشي کولی بغیر د اودسه هم کولی شي چې تیمم نو دې دپاره بیا که ته فرض که تیمم کې نو ستا په دغه تیمم به صرف تلاوت وکړې پې ته په دغه تیمم باندې بیا مونځ نشي کولی ټیک شوه نو دغه درته وایي لأن التلاوة ځکه چې تلاوت وإن كانت اگرچه وإن كانت معنا به وکړي اگرچه عبادة مقصودة مقصدی عبادت ته ولكنها لیکن دا تلاوت تصح صحیح کیږي بدون معنا نه بغیر الوضوء او دسه بغیر او دسه تلاوت کولای شي ٹھیک شو نو ته دا دوه خبرې وکړې په دې ځای کې وایي که د اقامت یا د اذان په نیت باندې د تیمم وکړو نو په دغه تیمم باندې ستا مونځ نه کېږي ځکه چې اقامت او اذان دا ګورې اصلي عبادت نه دی مقصدي عبادت نه دی فرضي عبادت نه دی ټیک شو نو چې فرضي عبادت نه وي مقصدي عبادت نه وي او ته د هغه لپاره تیمم وکړي نو په دغه تیمم بیا ته فرضونه نشي ادا کولی اذان او اقامت فرض عبادت نه دی خو که ته چېرته د اذان او اقامت په نیت باندې تیمم وکړي نو په دغه تیمم بیا ته فرض عبادت نشي کولی ټیک شوه لأن الاذان والاقامة ليس بعبادة مقصودة في ذاتهما په خپل یعنی ذاتي عبادت نه دی دا دواړه اذان او اقامت په خپل ذات کې یعنی مطلب دا دی چې اذان او اقامت ذاتي عبادت فرضي مقصدي عبادت دواړه نه دي ٹھیک شوه وکذا او دغه شان لو تیمم که تیمم وکړو بنیت تلاوت القرآن د تلاوت په نیت د تلاوت د قرآن د تلاوت په نیت وهو او د تلاوت کوونکې وهو او هغه یعنی هغه څوک مراد دی دا تلاوت کوونکې محدث ناپاکه دی حدثن اصغره حدثن داسې ناپاکي اصغره چې وړه وي یعنی بې اودسه حدثن اصغره مطلب دا دی چې بې اودسه صرف اودس نشته غسل وغیره پې فرض نه دی ټیک شوه صرف اودس نشته نو لا تصح بهذا التیمم نه صحیح کېږي په دې تیمم باندې مونځ وغیره لأن التلاوة ځکه چې تلاوت وإن كانت اگر چې دی عبادة مقصودة مقصدي عبادت دی ولكنها لیکن دا تلاوت تصح بدون الوضوء بغیر اودس هم کېدی شي اوس دا اول شرط ختم شو چې د تیمم د صحیح کېدلو 8 شرطونه دي نو اولنی شرط پکې دا ختم شو دویم شرط شروع کېږي ان یوجد ان معنا ده چې یوجد ملاو شي یا موجود شي ان یوجد عذر مجبوری ته وایي انسان معذوره شي مجبوره من الاعذار د دې عذر جمع چې دی اعذار راځي دا عذر مجبوری ته وایي او اعذار مجبوریانې ان یوجد چې موجوده شي عذر من الاعذار د مجبوریانو نه یوه مجبوري یعنی مجبوریانې ډېرې وي چې د هغې نه تا ته یو مجبوري راشي التي کومه مجبورۍ د وجې نه چې تبیح التیمم تبیح معنا ده جایز کېږي مباح کېږي صحیح کېږي التیمم نو دا اوس دویم شرط شروع شو نو په دې دویم شرط کې به بیا مونږ 8 خبرې کوو 8 خبرې چې یاره دا تیمم څنګه طریقې سره به کېده یعنی کم عذر د وجې نه یو میل فاصله کې چې راته اوبه میلاو نه شي نو دا هم یو عذر دی نو بیا به ته تیمم کې یا تا ته داسې بیماري لګي ته اوبه استعمالوې نو تا ته څه مرض لګېدی شي یا تا باندې مخکې نه مرض دی که ته په اوبو تیمم کې نو ستا دا مرض زیاتېږي یا ستا مرض شته او ته د هغې لپاره علاج کې او که ته اوبه استعمالوې اودس دپاره یا غسل دپاره نو ستا دا بیماري اوږدېږي زر نه ټیک کېږي دا هم یو عذر دی یا که د اوبو او د دغې اودس کوونکي په منځ کې دشمن حایل وي موجود وي نو دا سړی اوبو له نشي تللی نو دا به دغلته کې دا مجبوري ده دا به دغلته کې تیمم وکړي نو دغه داسې مجبوریانې چې د هغې د وجې انسان باندې تیمم کول دا ورته جایز کېږي نو هغه مجبوریانې به انشاءالله په دا 75 نمبر درس 76 نمبر درس کې به هغه مجبوریانو باندې بحث کوو نو دا دویم شرط کې به هغه 8 مجبوریانې بیانوي چې د کومو د وجې نه انسان دپاره تیمم کول جایز کېږي نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام